أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 53، 54، 55 اور 56 مطالعہ مجنن کو دی هود علیہ السلام قوم عاد سرا مکالمه دا بحث دا و هغه تذکره ده چې هود علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکوي و د هغه دعوت کې جواب څه میلویږي. هغه هوبهو مغه جواب ده چې کوم د مشرکین مکه طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم ته و د نبی محترم صلی الله علیه وسلم دعوت هوبهو مغه ده چې کوم هود علیہ السلام خپل قوم عاد ته پیش کړي. قوم عاد ته دعوت پیش کړي. قوم عاد جواب کې څه ورته فرمایي ویای ورته قالوا یا هود، اے هود، قوم ورته اے هود ما جئتنا ببینه، تا خو موږ ته داسې صفا روشن څه نشانی څه معجزه څه دلیل موږ ته نه ده پیش کړی، تا خو څه دلیل نه ده پیش کړی. وما نحن بتارکی، او موږ پرشنې ولا نه یو آلهتنا د خپل خدایان خپل معبودان عن قولک د تا په خبرې باندې، یعنی تا دغه خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته شیله چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلو، خو دوی ورته دا وي چې تا سره څه فرشته نشته، تا سره څه داسې خاص چیټي نشته، په کار د پاسه نه اسمان نه داسې موږ په مخ کې اعلان شوی چې دا د ما پیغمبر ده، داسې اوټ پټانګ خبرې بویو دا هر پیغمبر ته به د قوم کولې. او نن دور کې هم کېږي ته چې چا ته خبره کوي هغه به دغه ټایپ خبرې کوي، تا خو څه سند نه ده راوړی، تا سره خدا نشته ده، تا سره خو هغه نشته. قالوا یا هود، هغوی ورته جواب کوي چې اے هود ما جئتنا ببینه، تا خو څه روشن کلاو سند کلاو دلیل نه ده راوړی موږ مخې ته چې موږ په هغې پوه شو، ویې ګورو صفا پوه شو چې ته پیغمبر دی الله. وما نحن بتارک آلهتنا عن قولک، تا په خبرې باندې موږ هغه خدایان نشو پرېښی، یعنې څرنګه یې پرېږدو، موږ پلار نیکه په دغو طریقو روان یو، د قوم ټول روان ده، ټول دغه طرف ته روان دي چې څوک ګورې روان دي، اوس چې ټول کوم طرف ته روان دي بس عام جهالت انداز چې دا به ټیک خبره وي، حالانکې داسې ضروري نه ده، دا ضروري نه ده. لہذا دی دغه جواب چې بھئی موږ زمانې موږ څنګه موږ نه پرېږدو خبره، موږ هغې طریقې باندې به روان وو، مغه به کوو، موږ خدایان څرنګه پرېږدو، دا مړه او ژوندي خدایان چې موږ جوړ کړي دي، څوک مو پیران جوړ کړي، څوک مو حضرتان جوړ کړي، څوک مو غټ درجې مو ور کړي، څوک دې څه دایرې کې خدای مو جوړ کړی، چا نه به څه دایرې کې خدای جوړ کړی ده، خو بهرحال د هغو په خبرې روان وو، د هغو هره خبره منو، هغو پسې روان وو، موږ د پلار نیکه دغسې وو، لهذا موږ دا شی نه شو پرېښلی. وما نحنو لک بمؤمنین، موږ تا باندې ایمان نه راوړو، موږ د تا خبره نه منو، موږ تا باندې ایمان راڼنې والا نه یو. ان نقولو، بلکې موږ خو دا خبره کوو، موږ خو دا سوچ کوو، موږ دا سمجھ دا راغلی ده الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، چې تا باندې نفاس شوی، یعنې تا باندې مار راغلی ده، تا باندې د موږ د ځنه خدایانو چې کومو خدایانو ته بېزتي کوي، د هغو بېزتي خو نه، خو لکه
دیغو دیغو غکای احترام نه کوي دیغو خلاف غږیږي دیغو هتک کوي نو دی نموږ دا پوهیږو چې د هغو خدایانو عذاب کې ته گرفتار شوی نه ځکه چې ته د هغو خلاف غږیږي هغو ته خدای نه یې هغه منې نه او د هغو خلاف خبرې کوي نو دې مطلب دا شو چې موږ دا سمجھ دا الا اعتراک بعدو آلهتنا بسوء چې د موږ د خدایانو کې چا خدای تا باندې څه عذاب کړ د ګډې وډې چې دیای تا باندې عذاب قال هود علیہ السلام جواب کې ورته سي انی اشهد الله چې زه الله گواه ګرځوم زه الله گواه ګرځوم دا جواب د دې خبرې چې در تا باندې عذاب ده قال انی اشهد الله زه الله گواه ګرځوم واشهدو او تاسو گواه وګرځئ انی بریء مما تشرکون چې زه بری یم د تاسو د خدای نه د خدایانو نه دغه شرک نه دغه بدعملیو نه دغه طور طریقو نه چې تاسو د الله طور طریقې پریشي او نورو طور طریقو باندې تاسو رواني دا یو شرک دا زه د دې نه بری یم زه ما لان گواه ده او تاسو زه گواه ګرځوم چې تاسو گواه په دې باندې چې زه بری یم تاسو زه تاسو سره په دې کې هیڅ قسم شرک زه نه د قوم لحاظ کوم نه د خاندان نه د تربورنګي بلکې زه هغه خبره تاسو مخې ته کوم چې کوم الله ته منظوره خبره ده او د الله طرف نه ده زه د هغې خبرې کې د هېڅ فرق نه کوم نه د قوم تمیز کوم نه دا کوم لحاظه زه تاسو نه بری من دونه یعنی هغه شرک تاسو الله پریښی ده او تاسو نورو معبودانو نورو حضرتانو نورو د دنیا ژمدي عمرو خدایانو طور طریقو باندې رواني هغه مو پریښی ده چې کوم شرک د دغه نه پرې اوس ورته جواب ورکوي فکیدوني جمیعا یعنی چې تاسو یې چې ما باندې مار پرېوتی بیا خو تاسو خدایانو کې ډېر زور ده نو اوس داسې کار وکړي فکیدوني جمیعا ټول میلاو شئ چې څومره تاسو کې زور وي ټول میلاو شئ او یوه منصوبه د ما خلاف را جوړه کوي ما خلاف کوشش وکوي ما خلاف منصوبه را جوړه کوي فکیدوني جمیعا ټول ملاو شي خپله کې او د ما خلاف چال وچلوي ما خلاف منصوبه را جوړه کوي ثم لا تنذرون ما ته سره مهلت ما راکوئ یعنی که تاسو کې جرأت وي اچھا دا هر پیغمبر خپل قوم ته تنها دا چیلنج ورکړی دا اگرچې بیا قوم ځینو پیغمبرانو خلاف چال چلولی ده او بیا ځناحت کې لکه یحیی علیه السلام داسې نور زکریا د هغو خلاف کامیاب شوي دي لیکن هغې ته کامیابي نه یې ویلې چې څنګه شوي بعد کې خپله پښیمان دي چې دا مو څه وکړو نو دا داسې یو انداز ده چې دا یو چیلنج ده ټول قوم ته چېرې تاسو هغه وروکړئ خو هغو کې دا جرأت به نه و چې هغوی مخکې شوي وی چې هغه ځای کې میدان کې ورته ویلي چې ښه اوس موږ ګورو ته ټول غواړي موږ دوه درې کفي یو تا ته مګر دا یو قوم کې داسې نه دي چې مخامخ رغلي وي ورته سټه نه یې چال کړی ده هغه چال کې ما درته تذکره وکړه چې داسې تاریخ کې داسې شوي دي مګر د هغې چې کومه تاریخ ته هغه دا ده چې بعد کې هغه خپله پښیمان ده چې دا مو څه وکړو یعنی دا د دې اندازه وه چې د هغې د ننه فطرت کې و طرف نه به دا آواز و چې دا حقه خبره کوي دا ټیک خبره کوي لیکن د نفس پرستی نه د نفس غلبې وجې نه هغه به هغې مننې ته تیار نه و داسې حرکت ته به تیر شوي لہذا دلته کې هود علیه السلام قوم ته یایي چې فکیدوني جمیعا تاسو ټول میلاو شئ او د ما خلاف ښه منصوبه تیاره کوئ او څه چال چلوئ وچلوئ ثم لا تنذرون او ما ته لږ غوندې برابر کې تاسو مهلت مه راکوئ انی توکلتو علی الله ربي و ربکم ما بروسا خو په هغه الله ده علی الله په الله باندې ده والله څوک ته ربي دی ما رب هم ده و ربکم تاسو رب هم ده بیا تاسو یو الفاظ تاسو ده کې الله او رب بیل لفظ استعمال ده موږ الله او رب یکي وګړو الله ده دا ټولو به منلو اوس دلته کې د رب باندې به اختلاف رب هغوی نه منلو رب چې دنیا کې رب شته دي دا ما ته رزق راکوي د وجې نه ما ته دا کار میلویږي د وجې نه ما ته دا کار کیږي دغه ما دا کارونه کوي لہذا د چوټې چوټې خدایان په دغه شکل کې به جوړو نن لکه موږ ته خو موږ هغې احساس نه کوو
موږ وایو چې دماغ خو بس په دغه لاس کې دا که دا کارونه درته وکړو ټیک ده که نه کوو بس الله منو داسې غیب الله منلو خو د رب معاملات چې کوم رب اختیارات دي د رب صفات دي هغه چا بل چا تغیر کړي چېرې داندې موږ رزق مې د لاس کې دا که دا نه کېره موږ به ولوږو مړه شو که ده موږ ته دا کار نه وکړو بل داسې څوک نشته چې ما ته دا کار موږ ته دا کار وکړي بس زموږ کار په ده په لاس کې لهذا د ده هره خبره منو که دا غلطه کوي که دا شا کوي بس ده پسې روان نو دا ردې ته رب یې دغه ځای کې د دوی مساله وه د تمامو مخالفتونه چې پیغمبرانو سره شوي په دغه بنیاد شوي الله نه څوک انکاري نه نو دلته انی توکلت علی الله د ما بروسا چې دا هغه الله باندې ده ربي و ربکم هغه د ما هم رب ده ما حفاظت کوونې والا ده د ما پرورش کوونې والا ده او د تاسو حفاظت کوونې والا ده چلوئ چلونه اوس به پاته ولګي چې تاسو خدایانو کې څومره زور ده د تاسو معبودانو کې شریکان هغه کې څومره زور ده ما من دابة الا هو اخذ بناصیتها اوس انسان خو پرېږده دا ورته چیلنج کوي چې ځناور داسې نشته یعنی تاسو ما خو پرېږدی تاسو حالت چې کم دغه ورته کوي خو مثال ورته ورکوي چې ځناور سای لرنې والا داسې شی نه دابة په ځمکې کې چې دا چلتی وي رنګتی وي دا انسانان دي یا ځناور دي یا کیړي مکوړي دي داسې نشته الا هو اخذ بناصیتها چې د هغه پیشانی د هغه تندی ته د تندي چې ده د تندی د هغه په لاس کې نه وي یعنی د هغه په لاس کې نه لکه پاسه سار مشومي که نه هغه په سار کې داسې بعضې ټایم کې خلک د پیار نه د مشوم سار باندې لاس کې دي بیا داسې ټینګ ونیسي که نه نو داسې نشته چې د هغه پیشانی چې ده هغه د الله په کنټرول کې نشته ان ربي علی صراط مستقیم او د ما رب چې ده بالکل په سیده لارې ده څه مطلب ده سیده لارې باندې خو دا رب مطلب دا ده چې که تاسو رب لټوئ نو سیده لار اختیار کوي صحیح لار اختیار کوي کله چې تاسو صحیح لار اختیار کوي او په غیر روان شئ ما رب په دغې صحیح لارې باندې ده او تاسو ته به ملاقات وشي تاسو به میلاو شئ ورته ان ربي علی صراط مستقیم د ما رب په صحیح لارې باندې ده یعنی تاسو نیک عمل اختیار کوي صحیح لار اختیار کوي تاسو سره به د رب ملاقات وشي الله دې موږ ته د قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادی اجتماعی مشت جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوب کړي د اسلام د غلبې د لپاره او د کفر د مغلوب کونې لپاره رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي خپل منځ کې چې کوم اختلافات دي دا اختلافات لري کې رب کریم چې څوک دوه کې اختلافات چي دی هغه منصوبې ناکام او نامراده کې رب کریم خپل کې جنگ او جدل نه وساتي مسلمانانو ته یو اتحاد نصیب کی یو اتفاق نصیب کی او دغه په بنیاد باندې د اسلام د سربلندۍ لپاره اسلام د غلبې لپاره مسلمانانو د غلبې لپاره د مسلمانانو د مفاد لپاره د مسلمانانو د فائدې لپاره رب کریم ته د اتحاد او اتفاق نصیب کی رب کریم امریکا اسرائیل ناکام و نامراد کی رب کریم ناکام و نامراد کی رب کریم څوک بیماران یو غوته شفا ورکړي څوک بیروزګار یو غوته روزګار ورکړي چا روزګار ټولو ته روزګار کې برکت واچي څوک بې اولاد یو غوته اولاد ورکړي چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم څوک قرضداري قرضونه اعلان کړي چا نور حاجتونه پوره کړي رب کریم موږ څومره عزیزان شتدنان د دنیا نه لړ دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي قبرونه د خپل نور نه منور کړي رب کریم قبرونه د خپل نور نه منور کړي جنت د بغیچونه بغیچه ورته وګرځي رب کریم ټولو باندې خپل رحم وکړي رب کریم ته هغوی نه غلطۍ شوي ته ورته معافي وکړي مرګه پورې موږ ته د تا اطاعت نصیب کړي مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي رب کریم مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي قبر د عذاب نه سختیو نه د حساب کتاب سختیو نه او د آخرت تکلیفاتو نه مو څخه خپله پناه راته نصیب کړي رب کریم د